الله رب کریم کله چې ځمکې اسمانونه پیدا کول سل رحمتونه الله رب کریم خپل ذات دپاره وګرځول. څو رحمتونه؟ سل رحمتونه رب کریم خپل ذات دپاره وګرځول. په دې کې یو 99 رحمتونه الله رب کریم عرش لاندې کېښول، 99 رحمتونه عرش لاندې کېښول او یو رحمت دنیا ته راولېږلو. نو نن د یو رحمت په وجه سره ضرور سره مینه کوم، زه پلار سره مینه کوم، زه زوی سره مینه کوم، زه مور سره مینه کوم، زه خور سره مینه کوم، دا مې ماما دی، دا مې چاچا دی، دا مې فلانا دی، دا مې فلانا دی. تر دې پورې الله محبوب فرمایي چې حشرات څه دي، دا کیړې مکوړې، دا چې دي کیړې مکوړې دا خپل منځ کې مینه کوي، ځناور خپل منځ کې مینه کوي، پیژني د څه په وجې سره الله محبوب فرمایي صرف د یو رحمت په وجه سره چې الله ځمکې لاندې په مخلوق کې تقسیم کړی دی. صرف د یو رحمت په وجه سره چې الله رب کریم په دې مخلوق کې تقسیم کړی دی او فرمایي په ورځ د محشر به الله رب کریم 99 دا رحمتونه راوالي او یو به دا ور سره ملاو کی پوره 100 رحمتونه به وګرځوي او بیا به دا 100 رحمتونو کې دننه چې الله په خپل لاس کې کی بیا به خپل مخلوق په منځ کې الله رب کریم فیصله فرمایي. نو ته یاد وساته چې دنیا کې دومره مهربانیګانې را باندې کړي دي چې کله 100 رحمتونه الله رب کریم مونږ ته رامخ کی نو بیا به څومره مهربانیګانې. خدا یاد وساتئ ګناه کولو مطلب دا نه دی چې بس یاره بس الله بخونکی مهربان دی. بالکل دې کې څه شک نشته دی چې الله بخونکی مهربان دی، خو مؤمن دپاره دوه شیزونه دي، دی به خوف هم لري، دی به رجا هم لري، دی به الله نه یره هم لري، دی به رب کریم د رحمتونو امیدونه هم کوي. رحمت امید به کوي، نه به صرف او صرف چې دی بس په خوف سره کینی، په یو ګوټ کې کینی او په خپلو ګناهونو باندې جړا کوي، د دنیاوي معاملات پرېږدي. اسلام دغه شی اجازت نه کوي. نه، الله خوف په لري حلال به ګټي، الله خوف په لري له حرامو نه به ځان ساتي، الله خوف په لري پردي حق ته به نه ورځي، دی به د چا مال نه غصب کوي، دی به اسلام خلاف نه ځي. ولې چې د ده په زړه کې به د الله خوف وي. او رجا څه شی دی؟ رب کریمه ډېر ګناهګار یم، ډېر خطاکار یم، ډېر سیاکار یم، ډېر ګناهونه مې دي، کریمه ته په ما باندې مهربانه شه. دا امیدونه به دی لري. دواړو په منځ کې به دی ګرځېږي، نه به یو کوي نه به بل کوي، صرف دواړه به دی ساتي. صحابه کرامو په خپل ژوند کې دا دواړه شیزونه ساتلي. خوف و رجا په منځ کې زندگی تیره کړې. خوف و رجا څنګه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمائی کچیرته الله رب کریم مخلوق کې ټول مخلوق جنت ته دننه کی یو پکې جهنم ته لیږي، نو دی فرمائی هغه به بیا زه یم، هغه به بیا بل څوک نه، هغه به بیا زه یم. چې کله ټول مخلوق الله رب کریم جنت ته لیږي او یو پکې جهنم ته لیږي، او فرمائی چې کله بیا الله رب کریم ټول مخلوق جهنم ته لیږي یو پکې جنت ته لیږي، فرمائی هغه به بیا زه یم، هغه به بیا زه یم.